السلام علیکم. نن زه تاسو ته د اف ای آر د درخواست په حواله سره مختصرې او لازمي خبرې چې د اف ای آر کې ډېر غټ رول ادا کیږي هغه خبرې. هر وخت چې یو واقعه وسي فوراً به کوشش کوي چې زر تر زره درخواست په تانه کې جمع سي، ټایم ضایع نه کړي. څونه د ټایم ضایع کاوه هغونه د تا د کیس د چلونې په مد کې تا ته نقصان رسوي. او واقعه وسوه، تاریخ به لیکې په درخواست کې لازمي شی ده. تاریخ سره سات په ټایم لیکې په کوم ټایم وسوه. له هغه سره به سات دا لیکې چې ګواهیان څوک ول، کم از کم 2 ګواهیان چې دا واقعه د دغو خلکو په مخ کې وسوه. او بل ستا څنګه ولیدله، لکه د ورځې خو لایټ یې او د شپې تا څنګه ولیدله، د شپې د لایټ یو بندوبست ما په دې ترتیب ولیدله. دا ترتیب بیانول دي. دا اصول د اف ای آر لازمي شیان، ټایم به ده، ټایم د تاریخ ده، او زر تر زره اف ای آر درخواست ورکول دي، تانې ته ځان رسول دي. له هغه سره سات ګواهیان دي. او که چیرې خدا نه خواسته تانې ته ولاړ سې، بل کس د تا خلاف جوټي اف ای آر ګډ سره کړی، کراس اف ای آر هم د تا کیږي، واقعا هم هغه در سره کړې ده، او بیا ته اف ای آر د هغه خلاف ته ورځې، هغه الریډي د تا خلاف اف ای آر کړی ده، او بیا هغه دونې اپروچ دونې راشه داشه لري، هغه دونې طاقت لري یا جس کی لاټي اوس کی بینس سته ورځي، هغه د تا خلاف ګډ سره اف ای آر کړی ده، او د تا اف ای آر ګډ سره کیږي. لانه اوس به ته څه کوې؟ اوس ته دا وکوه چې اس پي صاحب دفتر ته کمپلین ته ځان ورسوه، اس پي صاحب ته درخواست ورکړه چې د ما اف ای آر د ما دا واقعه دا شی را سره وسول. ظاهره خبره ده چې پولیس نه ومنل، اس ایچ او نه ومنل، بیا اس پی هم کېدای شي تا خبره نه واوري. اس پی ته اول تګ دی، له هغه بعده ضابطه فوجداري د دفعه 22A 22B په تحت باندې ته اډیشنل سیشن ته یا سیشن جج ته درخواست ورکوای سي. هغه درخواست باندې به پولیس اس ایچ او راغوښتل کیږي، هغه په مد کې به دا خبره اوریدل کیږي، بیا جج صاحب دا کنفرم دا شی یقین سو چې دا اف ای آر جوړیږي، هغه ته ډایرکشن ورکوي چې ته اف ای آر وکوه. خدا نه خواسته علاقې کوچنۍ مختصرې علاقې لرو، چې یو سړی دونه طاقت لري، دونه راشه داشه لري چې هغه تر تانې ځان رسوی سي، بیا هغه اس پي ته ځان رسوی سي، کېدای سي هغه سیشن اډیشنل ته ځان رسولی. بیا به ته څه کوې؟ بیا به ته راځې ریټ به کوې، های کورټ ته به ځې. های کورټ فورم تا سره شته چې هغه هم د تا خبره واوري او ډایرکشن ورکړي چې اف ای آر کاټ کوي. دا خصوص تر اف ای آر پورې. بیا که چیرې بیا بله لاره چې ده هغه استغاثه ده، مجسټریټ ته راشه درخواست ورکړه، سیم هغه واقعه ولیکه کومه واقعه چې له تا سره سوې ده، استغاثه ورکړه، استغاثې دپاره درخواست ورکړه، په هغه باندې کاروایي کیږي. بیا هغه کس کوم چې د تا مخالف هغه راوښتل کیږي عدالت ته، بیا د پولیس کاروایي یو کار نسته په دې کې، بیا د تا مسله په مجسټریټ په عدالت کې شروع سوه. دا مختصرې خبرې د اف ای آر په مد کې باید چې دې شی واقع حقیقتا کوم اف ای آر یي هغه په مد کې دا خبرې دي چې ما او تا یو بل ته منډه نه، باید یو سیده فارم باندې سیده لاره باندې ولاړ سو، هغه دا لاره ده. یو جهان مننه، تاسو ټول ورور انورجان ناصر، ایډوکیټ های کورټ. مننه، تhank you، الله حافظ.